السلام عليكم ورحمة الله. سلسلة الآيات في إثبات الروايات دا شروع و د مخکینه منګه د قران کریم هغه آیتونه په دې کې پیش کول چې پاغي کې د منکرین حدیثو چې کوم خلکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاکو مبارکو خستو خبرونه انکار کوي نو د قران کریم په دې آیتونو کې په هغه خلکو برپور ردو راځو وسو د آیت کریمه د سورۃ شورا چې دا پنځشتمه سپاره د تاسو بیا ځان لکتل شي او آیت نمبر زموږ سره چې دی دلته کې 51 چې دا زموږ سره آیت دی. الله رب العزت په دې کې درې قسمه وحی ذکر کی ګورئ. وما كان لبشر ان يكلمه الله. د یو سړي لپاره دا مناسب نه دی په انسانانو کې چې د سره الله رب العزت خبري وکي. ها الا وحيا. په وحی سره خبري کولای شي یو قسم وحی وتلا ډایرکټلی چې کوم وحی کیږي زړه ته منتقل کیږي هغه دا دویم او می وراء حجاب یا د پردینه اخوا الله رب العزت وسره د پردینه اخوا خبري وکي نو دا یو قسم شو زموږ سره د وحی دویم قسم زموږ سره د وحی می وراء حجاب شو می وراء حجاب دو قسم شو ورپسې او يرسل رسولا فيوحي باذنه على من يشاء یا الله رب العزت خپل رسول راولېږي استاذ راولېږي جبريل راولېږي آسان میوي نو څه چلو کی وحی وکي د الله رب العزت په حکم باندې چې چاته خوږي کم پیغمبر ته خوږي من عباده د الله د بندګانو نه انه علی حکیم دا الله رب العزت ډیر لوی دی او حکیم ډیر لوی حکمتونه دي په دې خبرو کې په دې درې واړو کې راځو يرسل رسولا چې دی دا دریم قسم شو. نو د وحی زمون سره په اساني حساب درې قسم رالو یو ډایرکټلی وحی دا الله رب العزت وکړه بل چې د من وراء حجاب دا بل يرسل رسولا الله استاذ راولېږي. اوس موږ تطبیق کو قرآنی کریم چې زمون سره کم دی ټول قرآنی کریم نو الله رب العزت وی تاسو بزان له آیت کریمه د قرآنی کریم رواړوي سورۃ الشعراء چې وته ویل کیږي هغه خلک چې به باس کی وی شاعری جایز ده که جایز نه الله رب العزت دلته وی چې یاره د دین د پاره نو شاعری جایز ده کله دین د پاره نه نو بیا جایزو نه د دغه سورۃ الشعراء دی د دې بزان لرواړوي آیت نمبر 193 نمبر 193 آیت چې کوم دی پاره کې بزان له وګورئ الله رب العزت وی نزل به الروح الامین ګورئ دا قرآن کریم چې دی دا چا راوړلې دی په دې باندې راغلی نازل شوی دی راغلی دی په دې سره روح امین یعنی هغه راوړلې دی. د دین علاوه سورۃ التکویر دا به 10مه سپاره کې تاسو ځان لګورئ سورۃ التکویر آیت نمبر 19 نمبر آیت چې کوم دی الته کې وګورئ الله رب العزت دا قرآن کریم چې دی انه لقول رسول کریم انه یقینا دا قرآن کریم چې دی لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین او مطاع ثم امین. مطلب آسان دا دی د الله رب العزت سره یو ډیر لوی درجه د پاغزه کې امانتدارون دی په اسمانونو کې او دا وینا د دغه رسول عزتمن دا استاذ عزتمن د رسول استاذ ته ویل کیږي کوم سړی چې چاراولېګو هغه ته ویل کیږي میسنجر چې ورته تاسو وایي دغه میسنجر ته رسول ویل کیږي استاذ خبر رسان. نو ګوره الله رب العزت دا قرآن کریم دا چې دی دا د هغه استاذ عزتمن خبره ده. اوس که تاسو سوره بقره وګورئ البقره زموږ سره آیت نمبر 96 آیت کې سوره بقره کې 96 نمبر آیت الته کې الله رب العزت قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. د استاذ راضي خبره خو دې راوړي قرآن پته ولګېدل چې دا يرسل رسولا والا چې دی قرآن د دې قبیلې نه دی او قرآن کریم موږ تخکاره وی چې یا په وحی باندې الله رب العزت خبرې کوي یا من وراء حجاب کوي او یا رسول الله لېږي نو چې ټول قرآن کریم د دې قبیلې نه شو نو دا باقي دوه قسمه دا په منکرین حدیث باندې عقو اعتراض وکړو چې دا خو قرآن کریم کې الله وی چې زه رسول استاذ را لېږم او هغه قرآن کریم راوړي نو دا من وراء حجاب دا حدیث دی کنه دی دا وحی دا حدیث دی کنه دی. تاسو لزه د دې یو ډیر آسان چې دینو حل کومه کتاب المناسک پر واړوي
خلک په بخاری پسې لګېدلي دي، امام بخاری پسې کتاب المناسک د امام بخاری رحمه الله تعالی د صحیح بخاری اولنی جلد کې به راواړوي. هلته کې به تاسو ته یو حدیث راشي په ابتدا کې نبی رسول الله والسلام په جعرانه کې دي. تاسو کو ته جعرانه وایي او که جعرانه ورته وایي او که جعرانه ورته وایي، تاسو خپل خوښه ده نوم چې ورته رسوي، خو جعرانه مشهور دی. ابن منظور رحمه الله تعالی وضاحت کړي، بیا ځان لکتلی شي نهایه وغیره د دینه علاوه نور کتابونو. نو کتاب المناسک کې سړی راغی جعرانه کې نبی رسول الله والسلام دی، نو سړی ورته وی چې زه څه وکمه، کپړې وغیره خو زما دا دي، زه بس چل کامه او ما خو ځان متمزح بطیب، ځان می بس په عطر لړلې دی نو او داسې راغلی ما، نو زه اوس چل وکم. نبی رسول الله والسلام ورته وی صبر وکړه. نبی اسلام غلی وسی نه وي. یعلا رضی الله تعالی عنہ نو هغه ته عمر رضی الله اشاره وکړه، وی نبی رسول الله والسلام وګوره نبی اسلام په ځان داسې د نور نه کپړه راخکته کړ، ځان پټ کړو، وحی نازلېدله ځان پوه کوي په دې باندې وحی نازلېدله. نو نبی رسول الله والسلام نه چې پرده داسې لرې کړه، نبی رسول الله والسلام چې دی نو محمر وجهه مخ چې دی هغه تک سور شوی دی، حالت د وحی را روان دي. او داسې نبی رسول الله والسلام چې تیز تیز سا علی لکه سړی چې په خوب کې څنګه سا علی او اواز به سا شوی، داسې نبی رسول الله والسلام دی. بس چې کله نبی رسول الله والسلام نه دا حالت لاړو، نو وی ورته داسې کار وکړه چې درې پیری دي دا کپړې وینځه او په دې کې بیا احرام وتړه، دا لنګ او دا دغه چې کوم دي دا وینځه او بیا دغه احرام وتړه. نو دغه چې دی نبی رسول الله والسلام ته وحی کېدله چې دا څوک نه مني، مونږ وایو دی د قرآن کریم الا وحی هم نه مني او دی من وراء حجاب هم نه مني. دا بالکل صفا سترا او بالکل سال ده، بس